یوم ازادي را روانه ده او یوم ازادۍ ته چې کوم دی ماشومان نوجوانان اداکاران ډمان خصوصا او بعضې شیخان ډېر زیات خوشحاله دي. ته وایې که تر اوسه پورې چېرته دا په جیل کې ګرفتار او چېرته سنټر جیل کې پروت او په 14 اګست باندې د ده دپاره اعلان کېږي نو خپلو بچو له پونګي م اغوستې دي ټکاټک یې ورته اغوستی دی. ټکاټک دا پنجابیان بل سیس ته وایي که تاسو چېرته پېژنئ. هغوی د دې څاروو دا هاګانې چې خرڅوي که نه او هغه دغه باندې کړي ټکه ټکه وله ورکوي دې ته هم ټکاټک وایي. نو دغه رنګې د ماشومانو دپاره عزتمندو هغه دوه شیانې چې اغوستي چا سره خو جب کې نشته هلکه ماشومان خو نشته هلکان چا سره خو جب کې نشته ای بچه ټکټکې خو د سره نشته شته ته راوړه اول منې که نه اوله تې دا شی راوله وایي د ټولو سره دي دا جي عزتمندو دا شی دی ټکاټک موږ له خو چلم نه راځي څنګه خوځئ را خوځئ موږ خپل یې نشو خوځولی نو ګرمي ده په دې ګرمۍ کې خو د ټولو خوځېږي. نو دا شی دی عزتمندو دا وګوره جومات ته یې راوړی دی. عزتمندو ازادي څه ته وایي دا یاد لرئ. آزاد دې ته ویل کېږي چې الله رب العزت یو انسان ته ګناهونه معاف کي او د ده د جنت فیصله وکړي. اصل ازادي دا ده. وایي کوم انسان چې جنت ته لاړو او د ده د دوزخ نه د ازادۍ فیصله وشوه فقد فاز دقه سړی آزاد شو دقه سړی کامیاب شو. قسم دی که څوک عالم دی که حافظ دی که قاری دی که حاجي دی که زکات ورکوونکی دی که نیک دی که بدعمله دی تر څو پورې چې ده ته پته نه وي لګېدلي چې زه به د جهنم نه آزاد یم که نه عزتمندو موږ او تاسو ټول ګرفتار یو او موږ او تاسو ټول قیدیان یو. دا یاد لرئ عزتمندو دا ځمکې زمونږ نه زیات په امریکا کې چې کوم خلک اوسېږي هغه ډېر خوشحاله دي. داسې ده که نه ده د کافرانو په ملکونو کې چې څوک اوسېږي هغه خوشحاله دي که موږ ډېر خوشحاله یو هغه ډېر خوشحاله دي ځکه هغوی ته سیکیورټي ډېره ده د هغه پیسو حفاظت ډېر دی هغه ته امن ډېر دی هغه سره حکومت کوپریشن ډېر کوي مدد ورسره ډېر کوي. موږ سره دغه څیزونه نشته. نو ته د څه شي ازادي کې ها دا ځان له خبره ده. یو ملک دی د عبادت ازادي ده پکې دا ډېره لویه خبره ده. د اسلام نوم پکې اخیستی شي دا غټه خبره ده. دې اعتبار سره موږ نبي علیه السلام چې کله مکه فتح کړه نو نبي علیه الصلاة وسلام په اوښ باندې ناست او سر یې داسې ښکته کړی خوشحاله و خو ویل داسې نه چې زه سر داسې نیغ کړمه او دا کافران چېرته دا ونه وایي چې ګوره دا خو ډېر ځان ښیي او ډېر تکبر کوي. نو نبي السلام خپل سر داسې کو چې یا الله ته یو قسم له سجده وکړله چې الله ستا مهرباني ده چې ازادي دې راکړله. دا هغه ځای و چې ما پکې وخت نشو تېرولی زی پې د زور دلته ویستلی و ما زما صحابی ویستلی و خو یا الله نن تا راکړه. نو یو صحابي لږ غوسه و کافرانو ته ځکه چې دلته خو مسلمانان ډېر سختۍ سره وتي وو. نو هغه یو اعلان وکړو سات الیوم یوم الملحمه وایي نن ډېره د خونریزۍ ورځ ده نن د بدلي ورځ ده. الیوم تستحل الکعبه نن کعبه حلاله شوې ده که کوم کافر موږ د کعبې نه ویستې و په کعبه کې به یې نن راکاږو. نبی علیه السلام ته چا ویله سات داسې وایي نه وایي سات غلطه خبره وکړله دا خبره غلطه ده. الیوم یوم المرحمه نن د رحمت ورځ ده نن د ازادۍ ورځ ده نن د سر ټیټولو ورځ ده. موږ به داسې نه کوو او په نن ورځ به کعبې له عزت ورکوو. نو بهرحال عزتمندو دویم نمبر دا د عزتمندو د دې ازادۍ په ورځ باندې دا نوجوانان دی دغه ته راوځي قله بالحصار ته راوځي دا ټول سړکونه دوی بند کړي او دوی چغې وایي یاره که چغې دومره ښه کاري او دومره اعلی کاري نو زه ته خو کور کې د پلار په مخ کې دسترخوان باندې ناست یو چغه خو وه زه داسې ووایه زما پلار زنده آباد والله چې داسې تتوړي وخورې که نه چې په دې کاسه کې دله دا سر ورکي چې ستا مور ستا نیا ستا فلانې خدای دې غر که ته پسې شي موږ پسې یو موږ سیر روټۍ نشو پیدا کوی ته زنده آباد ستا پلار مرده آباد دی او ستا ابزان ته به هم کنځري کړي او تا ته به هم کړي. نو بهرحال عزتمندو چغې سورې وال د انسانانو کار نه دی دا د زناورو کار دی. د چا سپي چغې وایي خره څه کوي اوازونه کوي اتیان اوازونه کوي او دغه رنګې چې کوم دی ګونګټان اوازونه کوي کیرړي اوازونه کوي. نو تا خو ځان د هغې سره مشابه کو د چا د کیرړي په شان اواز دی او د چا د وروره د
سپو په شان اواز دی بې ادبي دي معافي ځکه غوږونه ټولو خلکو له وخوړل او الله رب عزت قرآن کې مخ کړی وغضض من صوتک وی کله چې خبرې کې عام خبرې وی لږ اواز دې لږ په مزه باندې ساته ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د خرو په شان چغې مه وه زما د خرو اواز وی ډېر بدې شي الله وی دا ګوره څومره سخت الفاظ دي په ارام خبره کوه نو د دې وجې نه عزتمندو مونږ خو دې ته هم ناجایز وایو چې د شپې یو امام صاحب یو قاري صاحب راپاسېږي د ماسخوتن نه بعد او لوډ سپیکر ولېږئ او د الله او د رسول نعتونه او حمدونه وایي مونږ دې ته هم ناجایز وایو خلکو له به دماغ نه خورې په خبره باندې پوه شو که او دغه رنګ عزتمندو یو حدیث کې م راغلی دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي ان الله یبغض الفاحش والمتفحش وی دا الله هغه انسان چې هغه فحشګویه انساني غلطې نارې لګوي څوک یو ته کنځل څوک بل ته کنځل څوک پاکستان ته کنځل څوک فوج ته کنځل څوک ځان ته کنځلې کوي نو دا عزتمند وایي داسې انسان سره الله بغض کوي نو که سوال تا نه وشي چې د کوم انسان سره الله بغض کوي نو یو پکې هغه انسان دی چې هغه فحشګویه وي په دې فیسبوک باندې لکان ناست دي یو بل ته کنځلې کوي لایف کې یو بل ته کنځلې کوي عزتمندو داسې انسان وایي دا الله بالکل نه دی خوښ او دویم وایي ان الله یبغض کل جعصری جواز وی دا الله متکبر سړی ډېر بدی شي بغض سره کوي او بیا وی سخاب فی الاسواق کم چې بازار کې او په سړکونو باندې چغې وی دا د الله مبغوض ترین انسان دی او ته مونځ کې دعا کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا الله د غضب والا خلکو نه مې وساته او چې څنګه مونځ وشي او بیا چغې او سوري شروع کړي او ټکاټک شروع کړي الله وی پتا دی لعنت وي مبغوض علیهم تی نو عزتمندو د دې او دغه رنګې بیا وایي جیفتن باللیل حمار بالنهار وایي د شپې چې کوم دی ځان نه مردار جوړ کړی ټوله شپه ودی او د ورځې ځان نه خر جوړ کړی وي په چغې وایي دا الفاظ ګوره حدیث کې راغلي عالم بامر الدنیا جاهل بامر الاخره د دنیا په کارونو ډېر پوهېږي خو د آخرت په کارونو نه پوهېږي وایي داسې انسان سره الله بغض کوي نو انشاءالله خپل ماشومان به پوهیو که نه انشاءالله دا سیزونه تی په خپل لاس باندې والو خو داسې نه چې تی والې او تی شروع کړي بیا نو دې دپاره نه دا تی غزار کوي یا خیر دی مثلا هلکان دي که دوی مثلا سردریاب ته لاړ شي یا یو شړ ځای هلته ټول هلکان خپلو کې راغونډ شوي او مثلا یو چغې یو سوري سوکو یو چاته تکلیف نه او دا دته ښه کار ښکاري بیا هم د خرو کار خو دی خو ځه نو بعض وایي زما ملک سره مینه ده نو موږ یو مینه دوه قسمه ده یو د سړو مینه ده او بله د خرو مینه ده نو اوس ته سړی که خرې خرم مینه کوي خپل مالک له چې کوم دی الله ته ورکي نو دا ستا هغه د خرو والا مینه ده ټکاټک کې او چغې وې او سورې وې انشاءالله د دې نه به ځان ساتو که نه